مطلب خانه شوق مې د بوټو سره د ډېر پخوانه دی خو دلته سعودي عرب ته رالم نو په زړه مې ارمان و چې داسې ښایسته ځای ځان له جوړ کړم چې دلته یاران دوستان راځي او هغې ته سکون میلاوي. نو دلته الحمدلله ما هر قسمه بوټي کرلې دي، دلته هر قسمه بوټي ما سره شته په دې ځای کې. تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د جمعې ورځ ده، د جمعې مونځ مو د خیر وکړو او زما ځای ته نن یو ډېر دروند خوږ میلمه راغلی دی. عتیب خان د پېښور سره تعلق ساتي او د جمعې ورځ دلته زما ځای ته راغلی دی. نو اثر یو څو خبرې. السلام علیکم ملګرو، زما خوږو ملګرو، درنو پښتنو. ښایسته ځای دی، مزېدار ځای د حنیف خان ځای ته راغلي یو. د ګلونو باغ دی، ښه هر رنګې بوټی میوه پکې شته دی، ښایسته محسوسېږي ماحول مې لکه مزېدار ځای دی. ملګرو چې راشئ وګورئ، تاسو ته په خپله محسوس شي ډېر مزېدار. نو ما په دې کې هر هغه بوټي کرلي دي چې دلته زما کم ملګري دوستان راشي نو هغه دې ځای ته راننوځي، د هغې زړه خوشحاله شي. بل بوټي کرل چې کوم دی دا د صحت لپاره ډېر بهترین یو هغه دی چې بوټي تاسو وکرئ، دې سره د هوا بدله شي، دې سره صحت ښکلې جوړېږي او بوټي کرلو سره موسم هم ښکلې چینج کېږي. نو په دې کې تاسو وګورئ، دې کې ما د کیمره کې راواړوې چې ما هر قسمه بوټي کرلي دي. نن تاسو راغلئ که نه نو تاسو وکتل، تاسو ته سکون میلاو شو، بلکل 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 خوشحالي میلاو شوه که نه. نو دغه شان زما نور ملګري هم راځي، خوشبویان هم پکې ښه مختلف خوشبویانې دي. سوشل میډیا زما نور ملګري دلته هم ما د سعودي عرب ته راځي، حایل ته دلته چې رالې نو زړه دې څه خوشحاله شو. ښه مزېدار، ښه اطمینان سره ویم، خوشحالۍ سره ویم چې راغم ما ته هر څه محسوس شو. وږمې پکې مختلف دي، لکه حایل بازار کې زه وګرځېدم، سعودي عرب کې وګرځېدم، خو ستا دې ځای ته چې راغم دا بوټي مې وکته، دا خوشبویانې مې وکتې، نو ما ته هر څه محسوس شو. پوه شو دا دی ښه مزېدار دی. حنیف خانه ملګرو ته خپله وضاحت هم وکړه. زموږ مقصد د دې ویډیو دا دی ښایسته چې کوم ځای کې تاسو ناستې پاستې کوئ په هغه ځای کې دا بوټي ضرور وکرئ. دا ګوره دې ته تاسو وګورئ څومره زړه ورسره خوشحاله شي چې دې سره خواته ولاړی دي، ساه اخلي دې ځای کې، دې سره بیمارۍ ختمېږي، دې سره موسم چینج کېږي. نو زما د ویډیو مقصد دا دی چې تاسو لازمي دي ولې نه زما ورسره خپله هم شوق پیدا شو دې خوشبویانو ته چې ما وکته زه چې خپله هم کلي ته لاړ شم انشاءالله کرم به زما ورسره خپله هم شوق پیدا شو، هر رنګې بوټی به زه کرم. پوه شوې حنیف خان؟ زما د دې ویډیو مقصد صرف دا دی په حجرو کې او لازمي په خپل کورونو کې داسې قسمه بوټي وکرئ، د دې سره بیمارۍ ختمېږي، دې سره هوا چینج شي او ذهني سکون ورسره میلاو شي. د دې ښایسته ښایسته بوټو تاسو کتې شئ نو دلته چې زما کم ملګري هم راشي نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي، دې ځای نه چې واپس ځي نو ډېر په خوشحالۍ ځي. نو زما دا میسج دی چې تاسو نن سبا دا بوټي ختم شوي دي نو تاسو په خپل ځایانو کې داسې بوټي لازمي وکرئ. اوس غواړم اجازت تر روان پروګرام پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.